السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم مونږ دلته ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کې ولاړو په پوره خیبر پختونخوا کې د محکمه هیلث دا نرسز چې دي دا سره په احتجاج دي دای سره زیاتې روان دي هغه زیاتې دا دی چې په هره محکمه کې او د سرکاري نوکرانو دپاره یو قانون هغه دی چې په کوم سکیل کې برتي شي نو په مزه مزه د هغه ترقي کېږي دی چې په کوم سکیل کې برتي شي هم په هغه سکیل کې 30-40 سال چې کومه نوکري وکړي هم هغې کې ریټایر کېږي د دې نه علاوه د دې نورې مسلې دي د تنخواګانو حوالې سره د دوی د حوالې سره په پنجاب کې یو قانون دلته په خیبر پښتونخوا کې بل قانون مونږ به د دې سره خبرې هم کوو د دې چې کوم اواز دی هغه به تاسو ته در رسو خالد نذیر بای د دې چې کوم احتجاج دی نن په ټوله صوبه کې تاسو به دې حوالې سره څه وایئ په صوبه کې نه بلکې دا په نوفا کې دې پیل احتجاج دی د خپل مطالبات لپاره وکړو دا ښه خبره ده چې خپل فی ملم د خپل اواز د حکومتي وان ته رسوي میل خو چونکې روزي خپل مطالبو لپاره اسلام آباد کې مختلفو سیاسو او دا مدعي چې ځانان د ټول نه زیات ډیوټي چې کومې دا نرس کوي په هسپتال کې مریض ته دی لاس ورکوي او لکه حکومت ته مونږ خپل په دې پلیټفارم باندې مطالبه کوو د دې کوم جایز مطالبات دي دا په اعلان کوي چې د دې غریبانو په احتجاج باندې الله سي ته مجبور نه شي حافظ صاحب د خو یو ډېر د دې خفه شوم یو خو داسې مظلومي او خاموشه نفس ما چرته دي چې خپل اواز هم نشي چتولی نو حکومت لا پکار چې پکار دي چې په سوشل میډیا کوم چې ویناو کا پکار چې باندې باندې پوری اکشن والی چې څومره مسایل چې پکار ده په هسپتالونو کې محکمه هیلث دی هغې کې بنیادي کردار دا د نرس دی نو حکومت ته پکار دي چې د دې چې کوم مطالبات دي هغې طرف ته توجه وکړي او دا منظور کړي